نن موضوع د ابراهیم علیه السلام د پیدائش. ابراهیم علیه السلام مبارک اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ویمون ابراہیم علیہ السلام تا پوہا ورکڑی وا. پوہا یعنی نبوت من قبل مخی دا موسیٰ علیہ السلام نا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. امونگا پا دباندی پوہو پوہا دا سوا رد شرک او پا توحید باندی کلک والار. دری سلور زیہ کی دا ابراہیم علیہ السلام پا بارک حنیف آٹک رازی. اولا سم کی سلورم کی اول کی حنیفہ پا توحید کلک والارو. ابراہیم علیہ السلام دا پلار نومو آزر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. نو آزر نوم قرآن ذکر کرے دے. لور تاریخ لکی چه دا بل نومو خو لیکن قرآن چه سب فرمائی لابو مونگمنو. دا مور نومی تاریخ کشتا خو نه په قرآن کشتا نه په حدیثو کې. تاریخ دومره لیکي چې د ابراهیم علیه السلام د مور نومونه درې قسمه تاریخ لیکلی دي. امیلا یا د مور نوم بونا او دریم تاریخ دا لیکي چې د مور نوم و نونا. دا د مور نومونو خو په دې درې واړو کې یو خو پته نه لګي چې کم یو دی. ابراهیم علیه السلام د دې وخت نه د نبی علیه السلام د وخت نه 4,000 کاله مخکې تیر شوی او دا په بابل ښار کې پیدا شو. بابل ښار اوس وخت کې ورته ویل کېږي عراق. په عراق کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. د پیدائش واقع داسې وه وی نمرود خوب ولیده او بعضې تاریخ دا لیکي چې په ویښه باندې بر اسمان ته وکت. وی یو ستوری پړکېده. وی دا چې کله را پاڅېده د شپې خوب لیدلی یا یې ورځې همداسې ماښام ستوری لیدلی. نجومیان یې راغونډ کړ ورته وایي دغسې مې خوب ولیده. په خوب کې ګورم چې لمر او سپوږمۍ ده خو په هغې کې یو ستوری دی هغه هم ډېر چمک وایي. نجومیان ورته وایي چې داسې معلومیږي چې یو ماشوم پیدا کېدونکی دی او ستا د بادشاهي ختمول غواړي. په دنیا باندې 4 کسانو بادشاهي کړې ده په ټوله دنیا. یو ذوالقرنین رحمه الله، دویم سلیمان علیه السلام. دا مسلمانان او سلیمان علیه السلام پیغمبرم وو. دو کافرو کړی ده. یو بخت نصر په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او دویم نمرود دم په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده. نمرود دا تقریبا د 300 کالو نه په دغه ځمکه پروت او کله چې په خبر پوه شوی و دا بادشاه و. د 300 کالو بادشاهي چې چا نصیحه ورسکی د 15 کالو زمونږ نه چیزي دنیا ورانه.
هغه د 300 کال عمر دی او باچاهت باندې ناست دی. نو نمرود وویله چې ماشوم چې نن نبات پیدا کېږي بس ختموئ او جینۍ چې پیدا کېږي هغه پرېږدئ. نمرود دویم حکم دا جاری که چې سړی دې د خپلې ښځې نه جدا کړی شي چې هېڅ یو سړی د خپلې ښځې سره میلو نه شي. سړي د کورونو نه بهر که. نمرود به چې ماشوم پیدا کېدو خبر به وله راتله چې مثلا دې پاکستان افغانستان ته هند ویلی کېده چې دلته به ماشوم پیدا شو به سر به یې ترې کټ کړ. داسې ظالم و نمرود. خدا یاد وساتئ په ټوله دنیا یې بادشاهي کړې خدا ډېر قمقل و. الله رب العزت په قرآن کې د ده نوم نه دی ذکر کړی. د فرعون شته صرف په مصر یې بادشاهي وه. د حامان شته چې اړو بادشاه نه دی وزیر و. د قارون شته بادشاه و د یو ملک خو نوم یې شته دا ډېر قمقل و. نو دا یاد وساتئ کم سړی چې ځان نه نمرود جوړ کړي نو قدا بادشاهي وکرسئ دا ډېر قمقل انسان. نو دا ډېر قمقل و خو بادشاهي په ټوله دنیا وه. بس د الله پاک وله ورکړې وه بادشاهي چې وایي کا. نو ده بیا دومره پورې تاریخ لیکي چې ده د خدایتوب داوم وکړه چې زه الله یم نعوذ بالله من ذلک. نو ماشومان شهیدان کول شروع که. آزر دا به د دې نمرود سر ته ولاړو د شپې توره به و ډیوه به ورسره وه او د دې نمرود خیال به یې کو. دا معمولي سړی نه و آزر د ابراهیم علیه السلام پلار او د هغه شخصیت و چې په کم بت باندې به ده صرف لاس راښکوده بس هغه به په ټوله دنیا کې خلقو بیا په ګرانه پیه او خلقو به عبادت کو. ده به چې پې لاس نه و راښکودی هغه بت عبادت به هم چا نه کو. دا دومره غټه سطح باندې په بادشاهۍ کې و. لنډه ده چې ابراهیم علیه السلام پلار او مور میلو شو. ولې د نمرود خوړو په ده شک نه و چې دا به زما خلاف کوي. خلک وایي خان نه مه یریږه د خان د چمچې نه یریږه. دا د خپلې چمچې نه نه یریدو د خلقو نه یریدو. امیله یا بونا یا نونا مونږ به نن فرض کو امیله د ابراهیم علیه السلام مور ده. د دې چې کله د بچي د پیدا کېدو وخت راغی نو دا روانه شوه یو غار طرف ته. هلته په غر کې یو سوړه وه او دا هغې ته ننوته او په هغې کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. خو دا پیدایش سره یو رڼا شوه داسې شغله شوه دا فوراً په ژړا شوه. وی یا ربه زما د بچي حفاظت وکړه. نو هغه رڼا کنټرول شوه ابراهیم علیه السلام یې په هغه غار کې کېښوده. دا را روانه شوه هلته یې کور ته نه شو راوستی بیا یې چې خاوند لیدلی بیا خو یې بیخي نه پرېښوده. جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته د الله په حکم سره د یو ګوتې نه پی او د یو ګوتې نه شهد ګبین دا جاری کړ. دې نه معلومیږي چې دا یو ورځې ماشوم هم وي که دله څوک ګبین ورکوي ورکولی شي. دا د دې دوو ګوتو نه جاري شو. ابراهیم علیه السلام به داسې کړه او مور به یې هفته په هفته راتلله او د دې خپل بچي کفالت به یې کو کتلو به چې بچی مې څنګه دی.
نو چې کله به واپس تله نو کاڼی به دې ورپورې کېښوده بیا به چې راغله بیا به یې لرې بیا به د بچي خیال میال وکړه چې بچی مې ښه دی بیا به ورپورې ګټ کېښود او دا به لاړه چې سړی د بادشاهۍ په نشه کې وي که نه د هغه نه خوا کې خپل ګاونډي هم نه وي خبر چې زما په دې ګاونډي څه تېرېږي نو نمرود او آزر په خپلې بادشاهۍ کې پراته وو فرمایي زه به چې رالم چې ماشوم به په یو میاشت کې غټېدو څومره عمره پورې به زما بچی په یو هفته کې غټ و اوه کاله ابراهیم علیه السلام په هغه غار کې تیر کړ تاریخ ابن کثیر مولانا عاشق الهی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلي اوه کاله بعد چې کله دا خبره لږه سړه شوه د بچو د قتلولو نو ابراهیم علیه السلام د لاس رانه ونیو را روانې چې کور ته راوسته آزر ورته وایي چې بیبي دا د کومه نه شو وایي دا خو زما او ستا بچی او دا ما پټ کړی خو په بچي باندې بیا هم د چا د حلالولو زړه دا ظلم پې ونه شه ولې دله الله ډېر ښایست ورکړی ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام یو ځل د خپلې مور ته وایي مورې من ربکه اوه کال عمر یې دی ښه توحید ته ګوره من ربکه رب دې څوک دی مور ورته وایي چې بچیا رب مې ستا پلار دی نعوذ بالله من ذلک ولې شرکو په ټوله دنیا شرک خو بل پیغمبر ونه په دغه ټایم کې دوه قومونه چلېدل یو یهودیت یو عیسایت او قل هم مشرکین او کافرو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې زما د پلار رب څوک دی وی ستوري وی ستا د پلار رب دا ستوري بیا ورته فرمایي وی زه ستورو رب څوک دی نو مور ورته وایي چپ شه خبرې ونه کړي ته اوس مخکې ځې ته وران شوې وران تپوس مه کوه چې بله خبره ونه کړي هسې ما زړه کې ویله مای زمونږ د ماشومانان چې کور ته راشي موږ ته مسلمانان جوړ کړو چې سکول ته لاړ شي بیا مشرکین شي ته وایې څنګه واوره ما له یو کس وویل چې جي د پاکستان د ترانه چې چا لیکلې ده د ده نوم دی حافظ جلاندري رحمه الله الله دې وبخي موږ ټول مسلمانان په 1992 کې دا ترانه ولیکله په 1954 کې احمد غلام علي چغتائی د بیا دا په سرکاري سطح باندې وویله چې خلک یې وایي داسې په ډول او سینګار یې وویله نو هغه ترانه کې اخري کې یو ټکی دی یو جمله ده هغه جمله دا ده سایه خدای ذوالجلال زمونږ د سکول ماشومانانو ته جوړ کړه ساره خدای ذوالجلال نو کور کې مونږ ماسپښین نه تر ساره پورې مسلمان ساتو سکول ته چې لاړ شي په 5 منټو کې واپس کافر شي نو ما تا کس ویل چې استاد دا هغه جلاندري صاحب دا خو مشرق وګوره ساره خدای وی الله خو یک یو ذات ته ما ورته ویل زمونږ د سکول ماشومانان یې غلط وایي زه سوال کوم ټیچرانو ته اول خو په دې سکول کې پې وایه ما که وایه نو اول نه دا ماشومان پې پوهوئ چې سایه خدای ذوالجلال په بورډونو ورته ولیکئ ورته وایئ دې ته ګورئ ترانه په ټایم کې نو سایه خدای نه جوړ کړو ساره خدای نو اصل خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام د 7 کالو نه توحیدو او توحید بیانو یو شپه ابراهیم علیه السلام
پر آسمان ته وکته فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا دا ستوري چې وکته چمک پرکېدونکي وی فرمایل چې دا جوړې زما رب دی هغه چې سار شو هغه پناه شو فلما افل قال لا احب الافلین وی فرمایل زه هغه شي سره مینه محبت نه کوم چې پناه کېږي دویمه شپه شوه سپوږمۍ ولیده فلما رأى القمر سپوږمۍ ولیده هغه هم پناه شوې زه داسې سره مینه نه کوم دا هم زما رب نشي کېدی درېیمه شپه شوه یعنې ورځ شوه په درېیمه ورځ توجه شو دینمر ته وی کته فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر وی دا کلي زما رب دی ځکه چې دا ډېر غټ هم دی او ډېره روشنایي کوي خو چې مازدیګری شو دا مرم پرېوت وی فرمایل دا هم زما فلما افلت وی فرمایل لا يحب الافلین هغه شي سره زه مینه نه کوم او نه زما رب کېدی شي چې هغه پناه کېږي دا خو هم پناه شو نو الله فرمایي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اومه سپاره کې الله بیا حنیف ټکی راوړه وی دا وویل چې یا ربه زه ستا طرف ته د مخ دی هغه ذات ته چې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی ناشنا پیدا کوونکی دی حنیفه زه په توحید ولاړ یم په توحید یا الله ولاړ یم یکتا ذات یې وما انا من المشرکین زه د مشرکانو نه نه یم په ماشومتوب کې کم الفاظ وایي والله ته دومره خوښ شو چې په خپل کتاب کې د دې ذکر وکړه آیاتونه یې ترې جوړ کړه توحید الله ته دومره محبوب دی افسوس نن د رب توحید مونږ باباګانو پیرانو ته ورکړی دی ابراهیم علیه السلام داسې توحید بیان کړ اور هر څه الله ته پیش کړه چې یا ربه دا هر څه ستا دپاره آزر ورته وویله چې ای بچیا ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي پلاره ستا رب څوک دی اوس یې پلار راونیو مور خو یې ناکامیابه شوه اوس په پلار امتحان کوي چې پلاره ستا رب څوک دی هغه ورته وایي زما رب نمرود دی ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي هغه خو پخپله پیدا شوی او بنده دی نو څنګه رب کېدی شي نو فورا ورته پلار څه وایي لارجمنک ای بچیه رجم به دې کم په کاڼو به دې وولم شهید به دې کم دا مه وایه زما په رب پسې بد چې ته وایې نمرود ولې غلطه کوه چې که زه د نمرود خلاف وکړم او د بچي سره ملګری شوم دا ما د بادشاهي دا هر څه به لوش زما دا نوم زما دا پیسې دا بینک بیلنس دا به هر څه زما نه ختم شي نو د ضد د وجې نه توحید نه منو ده ای مسلمانه نن ما او تا د ضد د وجې نه نه منو والله ما او تا ته ښه پته ده چې دا پیر یا د الله ولی په قبر کې پروت دی لوی سړی به وي دا هېڅ نشي کولی والله چې دا منجور ته هم پته ده چې هېڅ نشي کولی خو لیکن که منجور وایي چې دا پیر دانې نشي ښه کولی باد نشي ښه کولی هغه له پته ده چې بیا به ماله رزق څوک راکوي هغه چې دا ځان ته مال کړي ښودي دي په دې نیت چې خلک به کور ته وړي ماله به څه پیسې راکوي نو که هغه هر چا ته وویل چې هلکه دا څه نشي کولی د هغه بینک بیلنس ختمیږي دغسې دا زر بینک بیلنس ختمېده خو افسوس دا دی چې ابراهیم علیه السلام اوس خپل پلار پرېږدي دې ته ویلی کېږي ایمان دې ته ویلی کېږي توحید او ته دغه توحید نن ژوندی کولی شي ابراهیم علیه السلام بوتان مات که ته ورشه زیارت ته ګمبد والا راغوزار که
تاسې وایئ چې ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر دی هغه خو بوتان مات کړو توحید دنیا ته ښکاره کړه ای مسلمانه ته ګنبد ورانولو په ځای جوړی افسوس دا دی چې مسلمان پوهېږي د عقیده به یې وله تباه کړي خو زه په هغه مسلمان خفه کېږم چې 5 وخته مونځ روژه قرباني د الله حقوق په ځای کوي خو که دې ورته وویله چې هلکه ګورې کاکا صاحب څه نشي کولی بس دا به د 5 وخته مونځ سره به وایي ګنهګارېږي خوله به دې کږه شي و مسلمانه په الله شرک جوړی خوله دې نه کږېږي والله ستا دا کاکا صاحب قسم په الله که د ماشي یو وزر پیدا کولی شي خو افسوس دا دی الله خو په قرآن کې فرمایلی دي که نه خو خبر نه یو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ الله فرمایي که دا مچ دا ستاسو نه یو زره شی وتښتئ ستا دا پیران ستا دا اولیاء ستا دا بزرگان ستا دا شیخان ستا دا علما ستا دا نیکان ټول راغونډ شي د دې ماشي د مچ د خولې کې چې څه شی راخیستی دا ترې نشي واپس کولی او تا د خیر د بادو د دې پیر ګرځولی وی په میالي صاحب کې وی چې نیونی بوځي سم به ترې راوځي نو پیمانې ورته نیونی بوځه او 40 ورځې دې زه په دې کمره کې تړم صرف د تورو مرچو سره به روټۍ در کوم مړه والله چې داسې نیونی چې پیدایشي چې جوړ شي خو ولې عقیده یې تاله داسې جوړه کړې ده دا عقیده جوړه کړئ والله ووایه چې والله پیران بزرگان هېڅ نشي کولی صرف رب زما هر څه کوي دا به دې عقیده یي که پکې دننه شی پروت وګورئ د جنت تمنا ونه کړي اصل شی خو عقیده ده ابراهیم علیه السلام د پلار نم روان شو او بیا ورته وایي قال بل ربكم رب السماوات والارض او مخکې بیا فرمایي والله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا كبيرا لعلهم يرجعون اے بپلاره والله واوره ستا تاسو دا بوتان چې واپس راځئ دا به دله ما ټوټې ټوټې کړي دی به په کال کې 2 ځله اختر د ځان نه جوړ کړی دی چې میلې ته لاړو ابراهیم علیه السلام تبر راواخیست او شروع یې پرې وکړه نو چا نه سر وال چا نه لاسونه وال مړه خو داسې ټوټې ټوټې یې کړه جوزازن ویلې کېږي ټوټې ټوټې ته او چې کوم پکې غټ بوتو د هغې ولي ته یې تبر واچه ابراهیم علیه السلام دغه ټایم کې کم او بیش یا 15 سال عمر لري او یا د 16 یا کم او بیش د دې درمیان کې عمر دی کله چې هغې راغله ویې ویل چې هلکه دا څوک دی چې زموږ دا بوتان زموږ دا خدایان یې مات کړي دي نو ټولو وویله چې ابراهیم علیه السلام دی کله چې ته په باباګانو رد وکړې هلکه دا څوک دی پنجپیری دی دغه لفظ ابراهیم علیه السلام په باره کې خلقو استعمال که چې دا د بل چا کار نه دی دا د ابراهیم علیه السلام کار دی ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي قال بل فعلوا هذا كبيرهم دا د دې مشر نه تپوس وکئ وایي دا خو خبرې نشي کولی نو خبرې نشي کولی تاسو بیا هم دینه غواړئ خدای یاد وساتئ مشرک سړي کې عقل نه مشرک سړي کې عقل نه دا پوره قوم عقل پکې نه دا یې نه ویل چې دا خو موږ په خپلو لاسونو جوړ کړو او بیا یې ترې غواړو مخه پکېږه تا ونه ویل چې کوم یو هغې نه پوهېدو موږ داسې د عقل نه ډک یو مړه ته لږ زیارت ته لاړ شه چې عقل پته دې ولګي قبر به په خپله جوړ کړي دفن به یې په خپله کوي په سبا چې ورسې زیارت به یې بیا به یې ترې غواړي نو هغې مشرک نو ته مشرک تا کې عقل نشته هغې کې هم نه افسوس دا دی
چې زمونږ عقیدې ورانې دي. عقیده داسې جوړه کړه چې بس وروره زما د رب نه بغیر والله هېڅوک څه نشي کولی. نو ته بیا ګوره چې ستا به څنګه عقیده وي. نو ابراهیم علیه السلام ابوتان مات. نمرود وویل چې اوس د دپاره سزا پکار ده. څنګه سزا ورکړو؟ د هغه غټخېټې راغونډ شو. غټخېټ وویل چې اور به وله جوړ کړو ورغوزار به یې کړو. بس اور یې وله جوړ کړ. نو چې اور یې جوړ کړ نو انشاءالله نن د جمعه ټایم و بیا به د دې ځای نه موضوع بیانو چې اور یې جوړ کړ څنګه یې جوړو. دا خو بلا شی لرګي لګي. نو ابراهیم علیه السلام ته یې دومره اور جوړ کړی و چې په 3 میله کې اوچته مرغۍ به روانه وه. کیلومیټر نه میلونه 3 میله چې اوچته مرغۍ به روانه وه او د دې اور د پاسه بتله وبه یې سوځوله. دومره خطرناک اور یې جوړ کړ. دومره لرګي راغونډ کړي. خو ابراهیم علیه السلام توحید بیانو. الله پاک دې موږ تاسو ته هم توحید راکړي. بس دا عقیده جوړه کې خاص کر د زنانه چې دي که نه زما بیان باوري سوال درته کوم منت درته کوم چې دې پیرانو دې باباګانو نه مه ځئ. والله که دا کاکا صاحب او دا بهادر صاحب او دا سید حسین پیر او دا پلانکی پیر اوس هم په دې رمداس دا تازه ګل جنازګاه کې خوا کې دلته یو بابا جوړ شوی دا د بادو بابا دی. افسوس څنګه عقیدې دي والله. د هر څه ذمهوار څوک دی؟ الله فرمایي واذا مرضت فهو یشفین. الله صراحتا فرمایي شفا زه درکوم. نو دا باباګان دي په څه شي نیولي دي؟ بس وس مو نشته. نو زمونږ وزیر اعظم چې نه پوهېږي څه به وکړو هغه نه یې تپوس کوو زمونږ د وزیر اعظم نه. د نه یې تپوس وکړو انکر چې هلکه وزیر اعظم صاحب چې دا تا دا کار کوو خو تا به له مخکې سوچ کړی وی چې یارې سبا سې نه داسې وشي. خلک خو سوچ کوي. دا ورته څه وایي زه څه بزرګ ولي خو نه یم. لکه دته دا پته نشته چې بزرګ ولي ته هم د غیب علم نه وي. نو ده ورته وایي زه څه دې نه معلومېږي دا عقیده دا دی چې بزرګ ولي ته مخکې نه پته لګي چې ستا مشر داسې وي چې په توحید نه پوهېږي. لاندې ما تخت خو یې پرېږده. الله دې موږ ته ښه مشران راکړي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی